بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو ورونو، د نن په نشست کې به ان شاء الله تعالی موږ ته پر یوه غټه ګناه چې په موږ ته کې ډېره عامه ده، ډېره رایجه ده او ډېر زیات په کثرت سره موږ ته په دې کې مبتلا یو، د دې شرعي حیثیت به موږ ځان ته معلومه کړو او د دې څه چې کوم تاوانونه موږ ته راپېښېږي دا به زده کړو. الله تعالی دې د عملو توفیق را نصیب کړي. هغه د عزیزانو محترمو ښکنځل کول. ښکنځه ډېره غټه ګناه ده. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري شریف حدیث دی، چې مسلمان ته ښکنځه کول فسق دی او د هغه سره جنګ کول کفر دی. یعنی مؤمن سړي ته که څوک ښکنځه وکړي، په ښکنځه کولو سره دی چې دی فاسقه ګرځي او د هغه سره بیا جنګ کول کفر دی. نو یقینا دا موږ ته ډېره کمه خبره ګڼو، موږ ته یې ډېره کمزورې ګڼو او ښکنځا کول په موږ ته کې دی ډېر بد کار موږ ته نه ګڼو. حالانکې دا ډېره سخته ګناه ده. د فاسق علامه دا د زړه یې مړ سي، مخ یې بې نوره سي، زړه یې بې نوره سي، زړه یې سخت سي. د الله خبره، د الله د رسول خبره، د خیر خبره بیا د ده په زړه اثر نه کوي. عزیزانو محترمو، موږ ته و ځان ته پښتانه وایو، غیرتمند وایو، لیکن دا یو ټکی تاسو غور کې وکئ. کله ناکله موږ ته پر دا ښکنځا باندې دومره زیاته غوسناکه سو، که سړی د یو چا سره په یو خبره کې بند سي، پر یو مجلس باندې سره خبره خرابه سي او جنګ سره وکړي، بد سره وکړي، نو دا سړی بیا په ډیرو نه راټینګېږي. وایي در جنګ یې ورتېر یم، در تاوان ورتېر یم، در هرې خبرې تېر یم، خو ماته ښکنځا کړې ده. زه د ښکنځا پور غواړم، زما د ښکنځا پور دې باید ماته راکړي، زما خور و مور یې ماته پر لاس راکړي دي. برته د هغه ځوان، د هغه سړی، د هغه نفر ده ته چې بیا کله یو دوست، یو یار، یو عزیز، یو قریب، یو انډیوال ښکنځا ورته وکړي، د هغه لور و خور و معاینه پر لاس ورکړي، دی ورته خاندي او دی ورته ګوري او دی هم په جواب کې د هغه رقم ښکنځا ورته کوي. هلته بیا د ده غیرت، د ده همت، د ده شجاعت، د ده بهادري، د ده هغه درنې خبرې ګرده بیا ختم سي، پر دا ځای بیا دی پنچر سي. نو عزیزانو محترمو، چې پوښتنه جن وکړې ولې زموږ په کلي کې یو سړی و، دا تر ښکنځا یې کولې یو بل ته په ګپه کې، ما ورته ویل ته خوا نه بدوئ چې دا خور و مور و لور و معاینه یو بل ته پر لاس سره ورکړئ. ول مولوي صاحب یو خې ته پر هرې سټاپ مه راګرځوه، دا خو ګپه ده، دا خو موږ ځوان طبیعت ته یو ګپه سره کوو. محترم ورونو، دا څنګه ګپه ده چې ساتکۍ مخکې که ښکنځا بل سړي درته وکړله، ته در هر څه در